حدیبیه سفرو او رسول الله مبارک سره 1419 1500 پورې صحابه روانو یو ځای کې پړاو واچو خیمې ښخې کړې نبي علیه السلام ته داسې یو جام وکنډول هغې کې اوبه وې او صحابه غون غون کېدل نو تپوس یې وکړه دا ولې غون غون کېږې وی د الله رسول اوبه نشته دلته مو اوبه نشته موږ سره په مشکونو کې هم نشته انسانان هم تږي دي او څاروي هم تږي دي دومره اوبه دي چې دا تا ته مخامخ په دې جام کې پرتې دي بس نورې نشته ځکه عرب خو دشت علاقه ده نو صحابي وی رسول الله مبارک دا خپل لاس په هغه اوبو کې کېښوه وی قسم دې مونږ ورته کتل وی اوبه د حضور پاک د دې ګوتو په منځ کې په دې ګروتونو کې داسې راخوټ کېدې که امثال العیون لکه د چینو په شان دغه 1400 نه 1500 پورې صحابه اومس کلی څاروي هم پسې رام کړل مشکونه هم ترې ډک کړل دې ته معجزه وایي اوس عقل دا نه مني چې لاس کې د په جام کې هغې کې د اوبه پیدا کېږي او 1500 خلک دې څکي او څاروي دې هم څکي او مشکونه هم ترې ډکېږي دا د عقل نه اوچته خبره ده د پیغمبر نه صادر شوه نو دې ته کرامت معجزه وایي یو ځل په یو سفر کې رسول الله مبارک تشریف فرماو یو صحابي اوسۍ ښکار کړی وه هرن هغې اوسۍ پیغمبر علیه السلام پسې زور کاو نو چې ځان یې رانږدې کړ نو نبي علیه السلام سره خبرې شروع کړې وی حضرت ستا دې صحابي زه ښکار کړی او د مخامخ غر کې یو غار دی په هغې کې زما واړه بچي دی هغه اوږي دي نو ما خلاصه که چې زه لاړه شم او بچو له پی ورکم نو بیا به راشم نو حضور پاک هغه اوسۍ ورسره ګوره خبرې شروع کړې اوس اوسۍ چې خبرې کوي دا عقل کم ځای مني دا د حضور پاک معجزه ده قرآن شریف کې نه راځي هدهد مولا جرګک چې تاسو ورته وایئ د سلیمان علیه السلام سره خبرې کړې میږی په لاره سلیمان علیه السلام تېرېده میږی خپلو بچو ته آواز وکړه یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون ای میږو سلو ته دننه شئ سلیمان علیه السلام د لوی لښکر سره روان دی هغې ته پته نشته چې میږي دي زمونږ به د خپو لاندې ریس مریس کی فتبسم ضاحکا من قولها سلیمان علیه السلام خبرې واورېدې او مسکې شو او د میږي خبرې اورېدل په هغې پوهېدل دا د پیغمبر معجزه نو اوسۍ حضور پاک سره خبرې وکړې وایي دې غار کې مې بچي دي اوږي دي نو ما خلاصه که چې بچو له پی ورکم بیا به راشم نو حضور پاک ورته وفرمایل وایي په تا سید باندې ته خو زمانې چا چې ښکار کړی د هغې زه به خلاصه کم کرانلې وایي صاحب داسې قسم به وخورم چې په مخ د ځمکه د هغې نه مضبوط قسم به بل نه د اسمان او ځمکې منځ کې وی اخره څه قسم خورې وی که زه واپس رانلم نو د قیامت پر ورځ د ما خدای پاک د حرام خوارو په سب کې پاسه رسول الله مبارک وفرمایل وی وجود دې راله غونې غونې که ویښته مې ودرېدل وی داسې قسم یې وخوړ چې واقعي د ځمکې د پاسه او د اسمان لاندې دومره مضبوطه خبره بله نشته ور حرام خواره د هغې سب د قیامت پر ورځ خطرناک سب دی